لا اله الا الله محمد رسول الله. زماره د الله تعالی په دې کلام قسمی چې نه دا مړې ما نه کړی دی او نه دی خبرې مجي ذلیل کم دا مې رور دی د دې قرآن باندې زما دومره اعتماد دی چې لکه دا څوک په دروغ وخوري نو الله یې تباه کوي او ذلیل یې کوي. که زه به دا قرآن په دروغ وخورم یا دا کلمه راته په دروغ وخورم الله مې په دې ځای رامانې دا ځای دې رامانې الله راوشلی یا دې رامانې دا چت راوغورځوي. چې الحمدلله زموږ د انویسټیګیشن ښه مشینري نشته دی ښه حالات شته دی په کار ده چې دغه وغواړي او د دې قتل معلومات زه په ورنټۍ سم چې په یو ورځ کې شي کولی خو دا و چې کوم ما نه دی کلی ما هسې بیسه لکه مطلب به دې کې رانیسئ زه درته قسم کوم زه درته قرآن کوم چې څه قسمه تسلي یادوئ الله زه به یې در کوم بیا ولې ما ګرموئ ولې ما ګناهګاروئ او یوازې وایي زه نه که نه دی وایي زه داسې یم دې ماشوم ګلاب ته وګوره لکه د ماشاءالله پښتنو کې دا بله معاشره کې پیدا وي دنه به یو رول ماډل جوړېدلی د ایجوکیشن د تعلیم تباه د وخت مې د سبق ته به وڅکو ما ته وایي سبق څنګه زما خو یوه شپه دلته یوه شپه په هغه غره کې 15 شپې په بل غره کې. سبا زموږ پلار دکان کې وویشتو. دا چا وویشتو؟ دا مې تره زوی وویشتو او ماما مې مو سره راغلی ماما یې چې کوم دی زما ورور ویشتی په خپله کې دی بچ دی ستا ورور هم پکې ویشتی او بچ دی او پلار مې پکې بیا شهید شو روژه ماتي ته 10 منټه پاتې وو هغه شهید شو هغه الله پاک شهادت ورکو. دا په دې 13 روژه کې دا 13 روژه کې او جی او والد صاحب دی شهید شو هغه شهید شو هغه الله پاک شهادت ورکو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد ما نن په یو داسې غرونو ایجنسۍ کې یم څه ورځې مخکې په خیشکو کې ما یو ریکارډینګ کړی و په کومه کې چې یو 2 ماشومان او یو ورور ولاړو او تصویران قبر ته نیولي چې زموږ د پلار قاتل گرفتار نه شو په هغه چا چې دعوه کوله نن هغه قسم رابطه وکړه چې شاهد خان شاید زه بې ګناه یم او راشه زم په دې میډیا بیان ورکوم او دا ورور او یو وړه خوره ده هغې راته وښودل په دې غرونو کې مې د ده ژوند وکتلو یقینا دی چې کومې خبرې کوي نو په ده مړه دردېږي. دا ماشوم مور او پلار یې نشته مور یې مړه ده او پلار یې په جیل کې دی یو دا ماشوم یو بله ماشومه خورې ده وایي دا هم راسره په تکلیفاتو کې دي څوک مې شته دی نو الزام دی راباندې او زه د الله هغه کتاب کوم چې موږ ټول منو قرآن پاک په هغې لاس ایږدم او څه دا خبره کوم چې ما قتل نه دی کړی په ما بې ګناه تور دی. د هغه اواز لم راغلی د هغه اواز هم اورو. کتونکو دا هغه ځوان دی په چا چې د پېښور بخشو مخبرۍ سره چې کوم پروګرام موږ کړی و د هغه قتل مجرم دی قرار کړی په ده دعوه ده. بیا زما یو ملګری دی چې دی مې ځان سره د باجوړ نه را روان کو تحسین الله صاحب تاسو به پیژنئ معذور هم دی او ماشاءالله ډېرې هلې ځلې کې او زیات تر دی د غریبانانو دپاره اواز چوتی ادم په میډیا باندې به تاسو پیژنئ تحسین الله صاحب دوی مې ځان سره په دې معذوره سفر را روان کړم مې راځه نن د یو بل رور پر یاد اورو یو طرفه ریکارډینګ خو م کړی د هغه خوا لم ځو. تحسین الله صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاهد صاحب الله دې ستا غوندې خلک ډېر کي ډېره مننه ډېره مهرباني. دا هغه ورور دی کوم چې وایي زه بې ګناه یم د سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شاه سوار دی. د ټولو نه لاول خو ستاسو شهید بھائی زه ډېره شکریه ادا کوم چې په د دومره لنډ تنګ وخت کې موږ له ټایم راکړو او دې غرونو له موږ له راغی جي الله هم خوشحاله لره. د تحصیل صاحب نه هم زه ډېره مننه کوم چې په د دومره لنډ ټایم کې موږ له ټایم راکړو. ستاسو ویډیوګانې زه ګورم همیشه هم د حق دپاره اواز اوچت کړی دی. ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ آباد اوسئ جي. شهید بھائی دا زموږ د دا جواد دی شهزاد دی او 3 دا نور واړه ورونه دي. دې د 19مه روژه باندې څه وړوکې غوندې لانجه راغلې وه زما د کشر ورور لانجه ورسره راغلې وه جي هغه موږ په محلت کې د کلي په یو ملک په هغه باندې اواره کا مګله جرمانه کې خو د دې کلي ملک ته ما یو خبر وکړه جي چې ګورې په دې خلکو زما اعتبار نشته هسې نه چې سبا بیا په ځان باندې څه ټک ټوک وکړي او په ما یې راواړئ. اما ته ویل تاسو ته چې څه ټایم څه واقعه وشي ما ته به رابطه کې زه ستا دار څه ذمهوار یم.
بیا دې کې 2 ورځې تېرې شوې 21 زمونږ د اتره زوی زمونږ د اتره او د اتره زوی چا ویشتو په دې پېښور کې په خپل دوکان کې او دې دعوه لکه په هغه ټایم خو موږ هم په کور کې وو دا نور بچي چې کوم دي دې هم په کور کې ناست وو دا جواد دي دې موږ ښه ولیدلو زما دا رونې ولیدل زمونږ کور والا یې ټول ولیدل چې دا دې په کور کې ناست دي لکه کور زمونږ او د دې کور فاصله پکې دومره نشته یو ګز فاصله هم نشته دا زمونږ کور دی دغه د دې کور دی ښې ولیدلم چې دا دې دا هلکان دا دې په کور کې ناست دي واړې ناست دي رونه ټول ناست دي دې لاړه ما ته په هغه ټایم هېڅ څه ونه ویل ګاونډ کې هم چاته هېڅ ونه ویل چې لکه دا کار چا وکړو چا ونه چې څه ټایم ما پسې لاړه نو هسپتال نه خلکو ته رنګونه کړي دي چې دا کار شاسوار او نو په دغه دوران ما ته دغه کلي ملک رنګ وکړو تاسو به لاړ شئ د هغه نه به تپوس وکئ هغه د کلي ملک ما ته وویل چې شاسواره ته چېرته یې ما ورته ویل زه کور کې یم د دې کلي ملک زه راوغوستم هلته یې په حجره کې کېنولم نو هغه کلي ملک ما ته ویل څه چل شوی دی خو لکه دا ما ته دا ونه ویل دی کلي ملک ته پته وه چې لکه په دې شاسوار او په سنوله باندې اف آی آر دی خو په هغه ټایم دی سنوله نه یادولو زما ورور یې یادولو یو عبید یې یادولو بیا بعد کې مشوره وکړه چې بیا د عبید لرې کړو سنوله یې پکې رایاد کړو نو د دغه کلي ملک د حجرې نه زموږ د تره زوی ته رنګ وکړو هسپتال ته چې جواد دا څه چل شوی دی جواد ورته وویل چې یاره دا شاسوار او سنوله راغو او عبید او زما پلار یې ویشتو زما ورور یې ورته زما ورور یې ویشتو دا کلي ملک ورته دغه حجرې نه رنګ میلاو کړو چې جواد یو خبر راته کوم شاسوار او عبید ما سره دا دي په حجره کې ناست دي که په دې د اف آی آر وکړو نو داسې شوه چې دا دې په ما وکړو دا اف آی آر دا کلي ملک سره ناست دې ټایم کې زموږ یو بل تره دی د هغه زوم راغی د کلي ملک ته ویل چې راځه هسپتال خوا هسپتال ته ځو د دې سړي معلومات کوو نو د ملک ما ته ویل ته زما په دې حجره کې کښېنه زما د حجرې نه به ته چر هم نه خوځې چې ما راته نه ویلې زه به نه نو نیمه ګنټه پس دا ملک چې هلته لاړی نو ده ما ته د هسپتال نه رنګ وکړو چې شاسواره ګرمه ګرمي ده ځان سیټ ته کا بې ګناه یې رامانې اف آی آر وکړو په دې د الله په دې کلام درته لاس ږدم لا اله الا الله محمد رسول الله زماره د الله تعالی په دې کلام قسمی چې نه دا مړی ما نه کړی دی او نه دی خبرې مجي ذلیل کم دا مې رور دی د دې قرآن باندې زما دومره اعتماد دی چې لکه دا څوک په دروغ وخوري نو الله یې تباه کوي او ذلیل یې کوي که زه به دا قرآن په دروغ وخورم یا دا کلمه راته په دروغ وخورم الله مې په دې ځای رامانې دا ځای دی رامانې الله راوشلی یا دې رامانې دا چت راوغورځوي بې ګناه یم بې خطا یم زما د حکومت نه به صرف دا یو درخواست دی چې لاړ شي د دې کیمرې چیک کوي د ده د کیمرو ریکارډینګ راوباسئ د دې سړي لمبر یې ټریس کوي 5-6 ځای کې بدیانې دي نو چې دا کار چا کړی لکه اف آی آر یې په ما په دې پترو وکړو چې زما ورسره صرف تو مې راغلی ده تاسو لاړ شئ شهید بھائی دې سړي له لاړ شئ 5 رونه دی تاسو ما ته په قرآن لاس کېدئ لکه دوی بېګا ما یو ویډیو کتلې ده چې لکه دا لږ په قرآن لاس کېدي نو رادي شي دی د ځان صفا کړي یا تاڼه کې دې راسه کښېني نو روکې زما څوک شته نه زما نه مور شته نه مې پلار شته مور مې مړه ده پلار مې جیل کې دی مشر ورور مې په سعودي عرب کې دی او دا نور رانه واړه دي که زما څوک وې نو زما په هغه الله او په خپل ځان بروسه وه زه به تللی وې ما به ځان صفا کړی وې جي کتونکو هلته هغه د قبر څه ولاړ عکسونه نیولي چې زما د پلار قاتل دا دی یک طرفه ریکارډینګ من کړی و د ورور رابطه وکړه چې زه بې ګناه یم نن دله رالو جي دیم په قرآن لاس یږدي چې زه بې ګناه یم بیا دا هم وایي قرآن حق دی او که ما دا ګناه کړي نو الله دې ما نورم ذلیله کړي او الله مې د دې ځای نه مپا نسي یقینا که هغه اورې نو هغه هم درد دی او که دی اورې نو دا هم درد دی ځکه چې بې ګناه الزام دی الله په چا نه لګوي داسې تور دی الله په چا نه لګي ځکه دغه ماشوم یو ماشومه ده په سکرین راوستی نه شو وړه خورې ده بیا که دې ماشوم ته وګورې دی هم ورسره در په در په دې غرونو کې دا غریب هم در په در بیا به زه دومره ویم د ورور یو خبره وکړه چې په دغه دکان کې کیمرې لګېدلې دي 5 کیمرې نو که په دغه دکان کې دغه قتل شوی دی نو دغه کیمرې انویسټیګیشن دی وشي د دې ریکارډینګ دی چیک شي چې آیا اصلي مجرم څوک دی اصلي مجرم دی گرفتار کړی شي دلته ما سره تحسین الله صاحب هم راغلی تحسین الله صاحب تاسو به دې حوالې سره څه وایئ ډېره مننه شاهد صاحب لکه داسې ده چې موږ د خوا درالو د نه ما څونه واورېدلو زما څه خو هغه خبرې ورکې شولې والله په ذهن کې م څه څاوړي چې ټول اول خو په داسې ریاست کې ژوند کوو په داسې ملک کې ژوند کوو چې الحمدلله زموږ د انویسټیګیشن ښه مشینرۍ شته دی ښه حالات شته دی په کار ده چې دغه وغواړي او د دې قتل معلومات زه په ورنټۍ سم چا په یو ورځ کې شي کولی چې نه په هفته کې کولی شي
به د رور زما چې کوم دی نو هغه کلامي پاک چې موږ ته الله پاک د اسمان نه رالیږلی دی زموږ مسلمانانو په دې یقین دی زما په خیال کې 1 ارب روپۍ موږ ته څوک راکوي نو په دروغه په دې باندې موږ لاس نه ږدو هغه چغې وایي طلاق کوي قسم کوي قرآن کوي چې کو ستاسو څه ثبوت یا کیمرې راغیستی یا راباندې څوک ګواهي کوي یا تا په دې خپلو سترګو لیدلی یم یا بل چا لیدلی یم بېشکه خون در بخم او ټوپک در وړم معوله کولا او مصر ورکوي کولا چیلنج ورکوي خو دا وایي چې کو ما نه دی کلی ما هسې بېسه لکه مطلب به دې کې رانیسئ زه درته قسم کوم زه درته قرآن کوم چې څه قسمه تسلي یادوئ الله زه به یې در کوم بیا ولې ما ګرموئ ولې ما ګناهګاروئ او یوازې وایي زه نه که نه دی وایي زه داسې یم دې ماشوم ګلاب ته وګوره لکه د ماشاءالله پښتنو کې دا بله معاشره کې پیدا وې د نه به یو رول ماډل جوړېدلی د ایجوکیشن د تعلیم تباه د وخت مې د سبق ته بس وکړو ما ته وایي سبق څنګه زما خو یوه شپه دلته یوه شپه په هغه غره کې 15 شپې په بل غره کې نو زه د باندې تعلیم څنګه وکړم کور کې خلکو ته تکلیف او بعد بیا د رولۍ خبره ده شاید صاحب دا د خپل کور خبره ده د تره زامن دي که نه یو طرف ته ملا یو که هغې له تکلیف رسي نو دب درد دی دا هم دغه درد دی خو دا هغه شیطاني وسوسې یا تا ویلي ما ویلي دا اواز که زما دغه ملګري اوري زه کوشش کوم چې دغه سره ملاقات هم وکړم راشئ دا شهسوار به تاسو ته کلیام میسج درکوي په میډیا باندې دونه مجبوره شو چې رنګونه یې وکړه ټلیفونونه شاهد صاحب ته وکړه حالانکې تاسو ته پته وي چې شاهد صاحب ګله خوځګار چېرته وي خو شهسوار له ځان ځکه راورساو چې د حقیقت پته ولګي او معلومات وشي چې دا څنګه کیسه ده هغه کله میسج اوس هم درکوي چې کوم زه تا دا قتل ما کړی او ته به ما ثبوتولی شي چې ته څه قسمه سزا یادې که سرکار له ورته کوې که ما وژنې که زما نه به څه قسمه بدله لې چې ستا به څه باندې یخېږي هغه ته تیار یم خو که ما نه یې کړی مهرباني وکړه د الله د رضا زه درته منت کوم زه درته سوال کوم په ما چې کومې ایفایارې شوي دي او واپس کا زه به تاله ننواتې درشم زه به تاله سوال له درشم زما رور یې زما تره یې زما کور دی دغه ترم زما د پلار په ځای دا اوس هم دونه خفه دی زما په خیال تاسو چې دونه خفه وئ د هغه نه ډېر په شهسوار به یې خفه دی وختي ډېر د خفګان خبرې وکړي چې خو زما خپله ملا ماته شوې ده او دا توتو میمې دا راشه درشه دا د خولې بس خو بر کور کې راځي دا خورونه هم کوي خو زما په خیال مرګ ته دونه ته تریخوالی شهسوار به یې ویل چې نه دی راغلی چې زه په مطلب دا ټوپک راوالم مزید شهسوار به یې دا خبره وکړله چې زه به دې غرونو کې ژوند کوم ریاست نه یو مطالبه ده د حکومت نه یو مطالبه ده د مشرانو نه یو مطالبه ده چې ما له راشي ما واوري ما دروغ واړي چې کم ځای دا یادوي او ما دې چې څه قسمه خبره کوي زما د مکمل تحقیقاتو کې معلوماتو کې که زه ګناهګار یم ما ته سزا راکوي که ګناهګار نه یم مهرباني وکړئ ما د الله د رضا ماف کوي او ما له انصاف راکوي چې زما دارونه تعلیم حاصل کړي معاشره کې ژوند وکړي او خپل ژوند وکړم مهرباني شاهد بھائی دی بیګا یو ویډیو کړی وه او هغې کې دی وایي چې لکه دا ایف آی آر لکه موږ نه دی کړی پهله به دوی دا چغې والي چې دا کار شهسوار او ثناالله وکړو بیا د هغې نه پس ویلي چې دا شهسوار او ثناالله وکړو بیګا یو ویډیو راغلی ده چې دا ایف آی آر موږ نه دی کړی زموږ پلار چې مړ شوی دی زموږ پلار په هسپتال کې 8 غنټې ژوند دی او د ایف آی آر هغه کړی دی نو زه دې ته دا یوه خبره صرف کومه که نه چې ستاسو د پلار خو په دې دغه کې داسې ایف آی آر کړی ایف آی آر ما څه شته په دې جیب کې راسه پروت دی چې شهسوار راننوتو او ثناالله راننوتو او 2 کسه وسه نور ولاړو او بار په موټر سایکل وسه ولاړو پهلې په ما ډزې وکړو بیا زما په رور ډزې وکړې نو زه به تاسو له د دې خبرې صرف یو حقیقت دغه راته وکړم چې زموږ دا دوی چې په کوم زموږ په دې ماما ایف آی آر کړی په ثناالله باندې د ده د کال دغه راوباسئ دا په دغه روجماتي کې د ده د ماماګانو سره روجماتي ته په دیره کې ناست دی نو دوی چې وایي زما پلار ایف آی آر کړی دی نو د دې پلار خو لکه په ښکاره سترګو کې دغه دروغ وویل د مرګ په حالات کې د ځنکدن په حالات کې چې دا شهسوار او ثناالله راغی نو ثناالله په سر خو ستا دا ماماګان ګویي کوي چې دا موږ سره په دغه ټیم په دیره کې ناسو په شموزو په باجوړ په شموزو کې په ډېر تاو د لاسه ستا یو ماما د ثناالله چپړی هسپتال ته پېښور ته دروړي دي اول ترې راته ویلي چې د ثناالله نوم یې کتلی دی چې لکه د الله بنده ما خو د ثناالله چپړې ما سره تاسو د هغه نوم ایف آی آر کې لیکلی ما د تیر د لاسه د هغه چپړې ما دا دی راوړي او تاسو د هغه نوم لیکلی هغه د نه واپس راغلی دی جي بس دغه مې وینا وه جي بس بالکل کتونکو چې یو دروازې نه روځي او بلې له ورځې نه هغه شته غم به پې وبخي د پاکستان سیاست زموږ د پښتنو د درد نه جوړ شوی چې یو سیاستدان راشي یا زوړ پې موږ وبخو داسې چې د یوې دروازې نه وځي بلې دروازې له لاړ شي دا یو غم به پې وبخي یقینا د ادارو ته به زه دومره خواست وکړم چې څنګه د ورور وي په دغه دوکان کې 15 کیمرې لګېدلي نو دا موجوده ثبوت دی چې د دغه کیمرو ریکارډینګ د روباسي پای کې به دشمن واضح وي چې چا قتل کړی څوک مجرم دی
هغه سي مجرم ته د ادارې ځان ورسي په دې کې د انویسټیګیشن وشي ځکه ماشاءالله موږ په یو داسې ریاست کې ژوند کوو چې دلته ډېر قابل زمونږ ادارې ډېرې قابل دي او ډېر تیز نیټورک دی زمونږ د ادارو سره بیا که موږ وګورو څنګه د دې ماشوم زندگی برباده شو داسې د دې غریب بچي د سخر کړی دي د بل رور د سخر کړی دي کور در په در د رور دا مې چې کور هم راله خلکو سامان عمدي یوړو عمدي د سامان رئیس دی زما کور ته لاړ شي زما د کور نه غون سامان رئیس دی ولې زما څوک شته نه که زما څوک وی یا مې مور وی یا مې پلار وی یا مې مشر رور وی نو زما د اواز بیل ته دغه کړی وی زما دا کیس په دغه کړی وی بې ګناه را باندې فایار کړی د الله په دې کلام د تلاس کدم چې بې ګناه یم نه مې مړی کړی دی نه د خبرې ما رونه را سره په کور کې ناسو دې خلکو ولیدلم چې دا لکان دا دې په کور کې ناست لاړو اف آی آر را باندې وکړو ډېر ځای بل د دې ماماګان دي ماته بیګا زما د ورور رانیولې دی دله دمکیانې ورکوي بیګا د خلکو خلاص کړی دی مال په خپله په موبایل دمکیانې راکوي زه بیا خپل ویسونه د دې وښیم جي چې کله راپسې یو ځای کې د ټوپک په لاس ګرځي کله بل ځای کې د ټوپک په لاس ګرځي آیات نوم یې د دې د ماماګانو او طلا نوم یې عثمان نوم یې دا 3 کسان دي زما د ورور بیګا والی دی وته نور خلکو ته موزه د خلکو نه ماته موري چې ګورې زم نه پرېږدم زما دغه بل رور دی عبید نوم یې دی دله دمکیانې ورکوي که زما په دې رور څه چلو شو یا مې په عبید رور باندې څه چلو شو نو زما زه به ګورې دا 3 کسانی زه به ګورې زما لکه اف آی آر هم څوک نشته شاید به زه به تاسو ته وایم چې زما د اف آی آر څوک نشته وراشئ ستاسو په ترو مال اف آی آر وکړئ ستاسو لاړ شئ زما اف آی آر وکړئ چې زما دا رور یا چا دغه کړی یا دغه دی بس دغه وینا راته کوم جي بس الله م خوشحاله کو ډېره مننه جي چې په دې دومره لنډ ټن وخت کې موږ له ټایم راکړو شاهد صاحب لکه الحمدلله مو پښتاني او موږ د جرګې مرکې نه خبرې یو که داسې مشراني چې هغه د خلکو دا مسله حل کول غواړي غزله د زړه کابره چا جوړول غواړي د دې په خپل واتساپ نمبر هم تاسو درکړي او د دې زه چې څونه اخراجات دي کلته گاډه کول دي هلته تګ دی هلته کنه پینه ده زه دې ته تیار یم چې دا جرګه مرکه جوړ کړو خرچه به زه برداشت کړم خو چې د کسانو د مسله که په طریقه باندې حل کېږي که ګناهګار یې زه به لاسنیولی بوځم زه ورته راځی ورکوم زه به لاسنیولی وله بوځم او دوی غرونه له ورسره راولم چې دا دی خو که بې ګناه د ملګري ته د انصاف میلاو شي نه یې پېژنم شاهد صاحب نه مې ورسره رابطه کړې نه راسره ټلیفون نمبر شته دی نه مې څه رشته شته دی خو چې د ملګري مې دا کومه خبره واورولو که نه لکه غریب جاړي چغې وایي او چې ما ته د انصاف میلاو شي ما دا کار نه دی کړی بیا هغه کلامي پاک باندې شاهد صاحب لاس کېږدل چې موږ مسلمانان یو لکه مطلب دا دی دا موږ باندې د اسمان نه راغلی کتاب دی په دیر د لاس دم بېلته کیمرې لګېدلې دي تا په فوټیج راوباسه که نه کیمره کې خو شته دی که نه په هغه خو واضح راشي چې پلانکي دی او پلانکي دی او پلانکي دی نو زما په خیال به هر قسمه تسلي دا ورکولی شي او هر قسمه خبرې تیار دی نو مهرباني وکړئ که دا خلک کم دي نو دې ته د انصاف ورکړي او کوم مشران دي دا خبره حل کول غواړي خپل کردار یې کړي خپل وس مطابق ادا کړي مهرباني بالکل کتونکو تحصیل خان بھائی هم وي یقینا تحصیل خان بھائی معذوره دی تاسو به پیژنئ تاجر د باجوړ چې کوم انجمن تاجران دفتر دی د هغې صدر دی او په دغه اداره کې د معذورانو دپاره همیشه د اواز چوتۍ د غرباو دپاره اواز چوتۍ په دې معذوره صورت باندې هم دی زموږ نه زیاتې منډې تړلې وي یقینا دیو خبر وکړه که د زړونو کعبه جوړول غواړي او څوک پکې نو دا د ترونو بچي دي یوه وینه ده ته دې په منځ کې که څوک شیطاني نو الله دې هغه له مخ تور کړي او الله دې صحیح مجرم ته سزا ورکړي او الله دې وکړي چې دغه صحیح مجرم چې هر څوک چې هغه ګرفتار شي او ادارې د هغه ته ځان ورسوي او دوی ته د انصاف میلاو شي هغه کور هم وران شو پلار شهید شو دا کور هم وران شو در په در شو بیا ماشومان د دغه بچي مستقبل نه مدرسې ته تللی شي نه سبق لتلی شي مور ته الله واغسته پلار ته جیل ته لاړو بیا دغه ورونه دي د خپل بچي هم در په در خاورې په سر نورونه هم در په در خاورې په سر وجه چې څنګه دوی په قرآن لاس کې خو چې زه قاتل نه یم په ما د دروغو اف آی آر کټ شوی نو الله دې وکړي چې زموږ په پاکستان کې انصاف عام کړی شي او دې کورنۍ دواړو کورنۍ ته انصاف میلاو شي هغې ته دې صحیح مجرم گرفتار کړي او دوی دې دغه اف آی آر نه بچ کړی شي چې خپله مزدوري کوي د دې سره ما شاهد خان شاهد له تحسین الله بهي له اجازت راکوي د الله په امان